أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي اولم يروا آیا نګوري دوی ان الله چې یقینا الله رب العزت الذي هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونو لره والارض او ځمکو لره ولم يعي او نه دي ستړي شوي دغه الله رب العزت بخلقهن ففیدایش د دې ځمکه اسمان باندې یا د دې څیزونو باندې خبره داره چې د هر یو څیز الله رب العزت ورله فرمایي چې آیا دې نه ګوري یعنې دې د عقل سترګې ولې ړندې دي نه دې سمج کې راځي دا خبره دې پوهېږي په دې باندې دومره سناسې عقل کار کوي چې ته دې تپوس مو کې ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض نو دې به ضرور لیقولن الله چې ته ورته ووایې چې د ځمکه اسمان چا پیدا کړي دي ورته څه وایي الله رب العزت پیدا کړي دي نو الله رب العزت فرمایي آیا دې نه ګوري چې د ځمکه اسمان چا پیدا کړی دي او دغه الله رب العزت نه دي ستړي شوی په پیدایش د څه باندې د ځمکه او اسمان باندې کن فیکون ذات دی چې الله رب العزت اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون چې الله رب العزت یو څیز ته ووایي چې شا چې څنګه اراده وکړي چې دا کار دې داسې وشي نو بس هغه مکه شانو وګرځي هغه کار وشي خو الله رب العزت دی خلقو ته د انسانیت ته یو پیغام ورکوي چې تاسو به اوس دنیا ته بیا کوزیږئ ستاسو به بودباش وي دغلته به ګرځېده وي کور به وي ښځه به وي بچي به وي خاوند به وي نو دا به تاسو هر څیز په ترتیب سره په یو طریقه باندې کوئ نو د دې وجې الله رب العزت دا په یو ترتیب سره جوړ کړو او څه لږو ورځو کې الله رب العزت د دې ځمکې او اسمان پیدایش وکړو خو داسې پیدایش یې وکړو چې الله رب العزت په خپله فرمایي ولم یعی بخلقهن الله رب العزت د دې په پیدایش نه دی ستړی شوی نو د یهود وی د یهودیانو یوه عقیده دا ده هغه وی چې کله الله رب العزت چې د ځمکه اسمان جوړ کړل نو بیا د عرش د پاسه الله رب العزت دا یوه خپه په بله باندې راواړو نعوذ بالله من ذلک او ډډه یې وواله سم لاسته نو وی ځکه چې الله رب العزت ستړی شي نو د دې وجې هر کار پریکټیکل پیژن
د دې وجې دایي په مذهب کې د خپه یو په بل باندې داسې راړول دا منع دي ښه وایي ځکه چې الله رب العزت کله ځمکه اسمان جوړ کړو د خپې داسې په یو بل راواړو نعوذ بالله من ذلک نو دا الله رب العزت دپاره جسم ثابت دی خیر او دا په هیڅ مذهب کې مخکې کې داسې نشته چې د الله رب العزت دپاره څوک جسم ثابت کړي الله موجود دی هر ځای کې بلا مکان ولا نشته چې موږ ورله وایو چې پلان کې الله هر ځای کې موجود دی خو بلا مکان وایي په خبره باندې نو د دې وجې پیدایش د ځمکه اسمانه چا کړی دی نو وایه الله رب العزت پیدایش د ځمکه اسمانه چا کړی دی الله رب العزت ولم یعی بخلقهن او نه دی ستړی شوي دغه الله رب العزت د دې په پیدایش باندې دا د خلکو ډکوسلي دي چې دا چلی او که دا او دا بقادر آیا قدرت نه لري الله رب العزت آیا قدرت نه لري الله رب العزت علی ان په دې خبره باندې یحیی الموتى چې راژوندي کې سړ لاره مړو لاره نو چې الله په دغه باندې قدرت لري چې ځمکه اسمان پیدا کړو نو په دې هم قدرت لري چې الله رب العزت مړي راژوندي کې په دې هم قدرت لري چې الله مړي راژوندي کې اواز وباسئ کنه تاسو خو ژوندي یې له خیره بلا نو الله وی ولنا انه یقینا دغه الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی الله په هر څه باندې قدرت والا دی یو معنا بل معنا بقادر قادر دی دغه ذات علی ان په دې خبره باندې یحیی الموت چې راژوندي کې سلره مړو لره بلا انه بلا ولنا یا او انه یقینا دغه الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې څه دی قدرت والا دی و یوم یعرض الذین اسبل ډله د کفارو دا ذکر کولی شي الله هم دو ساتي الله وی و یوم یعرض الذین او په هغه ورځ باندې چې پیش کولی به شي هغه کسانو لره کفرو چې کافران دي علی النار په اور باندې نو یقال لهم فیقال لهم بس دې ته وویلی شي الیس هذا آیا نه دی دا پروګرام دا دین دا شریعت دا اور دا قیامت دا حساب کتاب آیا دا نه دی هذا دا بالحق حق دا حق نه دی تاسو خو د دې نه انکار کوو نه منو تاسو خو چې قیامت میامت نشته دا خو د مولیانو خبرې دي دا خو د پیغمبر د ځان نه وي نو الیس هذا بالحق الله ورته چې دا حق ندی نو دی ورته څه وایي قالو دی ورته بلا ولنا وربنا او د رب په ذات زمون قسم وي چې دا څه شي دی دا حق دی د رب په ذات هم د قسم چې دا قیامت څه دی دا حق دی قال او فرمای الله رب العزت حالانکه دنیا کې وسو قران کې راځي الله رب العزت فرمای چې نوح علی السلام بخپل قوم ته څنګه خبره شروع کړله نو دی به داسې دیکی ورکول شروع کړ هغه به دعوت ورکاو او دی به په دیکو بار په دیکو دا غځینا بار کو دک شاندا صالح علیہ الصلوۃ والسلام متعلق راځي هغه تبوی ورتبه وی کذاب اشر تو خود دروغجن یو شری نعوذ بالله من ذلک صحیح دروغجن او شری د شر خبرې کې مو او بل دی وی بیا قران کې الله فرمایي چې ورته دی قوم وی چې ته موږ د قوم مشرکولې تو هم مشرکولې تا کې داسې صفاتو اوس خو د قوم کې اختلاف راوسته ولې د دین خبره دی وکړه د علم دی وکړه د الله د وحدانیت او د توحید خبره دی وکړه تا خو د الله د وحدانیت خبره وکړه چې زمونږ پلان نکنه وکړي نو والله وای کذاب اشر دروغجن او تسشی او شری او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای ته ساحر او جادوګر سبه والله وای ساحر او جادوګر کله به ورته ویلی ونی نعوذ بالله من ذلک او کله به د کانو گزار پکاو کله به ورته کنزل کولی حتی چرالو په مخامخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غلوریان مبارکان پری خو دي او حتی چې یو رزل پکې راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک طرف ته چې دي توکانې توکړي الله رب العزت د کفر نه موږ بچي چې سړی ضد کې راشي کفر کې راشي عناد کې راشي د دنیا په محبت کې جوور لړ شي بیا دین پیژني نه اسلام پیژني نه علم پیژني نه قرآن پیژني نه حدیث پیژني حتی چې دی بیا پیغمبر هم نه پیژني په لږو پیسو باندې ایمان او پیسې دا دین خرڅوي لګیا دي نن سم
لګیا الله هم دې وساتي. ويوم يعرض الذين نو الله به یا الله رب العزت وی چې د کله پیش کړی شي په اور باندې نو الله ورته هاذا بالحق آیا دا حق نه دی دی ورته بلا ولنا وربنا قسم دی پر رب زمون باندې چې دا حق دی. قال الله والله فرمای فذوقوا العذاب بس اوسه کې عذاب بما کنتم بسبب د هغه تکفورون چې تاسو ناشکری کوله. فاصبر الله رب العزت فرمای چې دی هوتا ته جادوګر وای ساحر وای لیونی وای د کانو گزار کوي دا کانو گزار کوي نو دا ټول به کول خان خدا ځان نه په مرج مساله نه دوړو ځان نه په مرج مساله نه دوړو چې دا ځان نه پکې بیا ور سره من خپل کیسې یوځای کو چې تنور کې به زنانه به چې دین هغه په ایره راجم کړي هغه به چې د خزل راجم کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزانه په لار تو هغه به د برنه ور وشتي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو لم لاړو بیا پکې د نر زامن پکې د باباګان ور سره دام یوځای کی د بوډېګان ور سره یوځای کی دا یو نرځي په اسمبلی کې وي وی ځکه زمونږ عمل په شریعت نشته نو شریعت لانه د پکار ولی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو ماشومه چې دی راوستو او مور ورته وی چې څه دی ګوړه خوري وی سبا یې راوله چې سبا یې راوستو ورته وی چې ګوړه مخ دا خو ول پرونم ویلی شو وی پرون ما خپل خوړلې دا تاسو کوبا استاد محترم رحمه الله فرمایي دا څه شي دی وی دې ته وی چې کوبا کو سرسینده کو غامل اړه دا کیسه ده الکه اول خدا ثابته کړه چې ګوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوړلې دا کنه غاڼه په مکه معظمه کې وکنه اوس ته چرته لیدلې ده کنه دا هم ثابته کړه اول خدا کیسه ثابته کړه او بیا پس ته دا ثابته کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوړه خوړلې ده کنه دا بیا دا کیسه رقم دا پته نه لګي بس خلک د ځان خپل خون ولا بیا جوړو خلک نه دا دروغ دي خان رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ځان نه خبرې نه ور جوړو. فاصبر استقم علی الدعوه الله رب العزت ورته فرمای ټینګ پاتې شه په خپل دعوت باندې دعوه خپل سم چلاوه وای د توحید خبره کوه په خلکو دی بدلېږي خلکو باندې د موسی علی السلام خبرم بدلېږي په خلکو باندې چې دی د هارون علی السلام خبرم بدلېږي هغه ولې د سخی عبادت مکه هغه د چې موسی علی السلام راشي هغه نه خپل خدای ير شوی دی بیا به خبرې کو د آدم علیه السلام خبر خپل بچونه منله د نوح علیه السلام هغه نه منله پریدا بس فصبر ته استقامت اختیار کا علی الدعوه په خپل دعوه باندې کما صبر لکه څنګه چې استقامت اختیار کړي اولو العزم اصحاب عزم اولو العزم شخصیاتو د لوی مرتبه شخصیاتو من الرسل د پیغمبرانو نه ولا تستعجل لهم او جلدی مکو د دیو د بارا پس باندې په عذاب باندې کانهم گویا کی دوی یوم په هغه ورځ باندې یارونه چې وبویني ما هغه سو یو عدونه چې د دوی سره وعده شوی دا نو دې سره چې ایمان راونړي د سو وعده شوی دا چې الله رب العزت به عذاب ورکي نو الله فرمایي چې کله دغه ویني لم یلبسون کانهم لم یلبسوا گویا کی دوی ودرنګ نه دي تیر کړي وخت نه دي تیر کړي الا ساعتا مگر یو غړې یو غنټه من نهار د دنیا د غنټونه دی به وی چیرې په دنیا کې همغړو وخت نه دی تیر کړي گویا قیامت په مقابله کې ورته چاته یو ساعت ښکاري یو سکند یو منټ یو غنټه دا ورته ښکاري چې موږ په دنیا کې ژوندۍ نه ده تیر کړي خدا خبر عموما دا ګوري ښا په دې کفارو کې دا سیو چې 2-3 زره کالو پورې عمرونه تیر شوي او په دې بیرانو کې خو ډېر شته چې دا عمرونه زیات دي امام شاه ولی الله رحمه الله نه پسم خلکو دعوی کړی دی بازو او لوی خلکو پکې ویل دي امام شاه صاحب خو خپل وی هغه وی چې ماغه صحابینه حدیث اوري وی حدیث مې ورته وی په مخامخه دغه د پیریان ورته پیری ته وی اخر د مړکړو بیا او چتلو وغیرہ وته کیسه خو ما والله حدیث وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا غراته په جړا شو وی چې دا ما په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدل ناغي کې وګدو عمرونه وي دا کشان په انسانانو کې تیر شوی دی نو الله رب العزت نو اغیبه د خپل عمر په حساب وي صرف زماده د شپېتو دا دانه د اغیبم د خپل عمر په حساب وي چې لکه نوح علیه السلام ته چې دینو ملک الموت وي چې دنیا عمر د څنګه د تیر کو څنګه در باندې وخت تیر شدا څنګه عمر څومره دی هغه ورته گویا د امارت په یو دروازه را دن نشم او په بل باندې وته وي دا عمر را باندې داسې
نو د دې وجه الله وایي دی به وایي کأنهم لم یلبسوا الا ساعة گویا کې دی وخت نه دی تېر کړی په دې دنیا کې یوه ګړۍ من نهار د ورځې نه بلاغ هذا بیان کامل دا بیان کامل کم دغه حوامیم سبعه دا خبره چې پکې د عقیده د توحید بیان شوله نو دا بیان کامل دی بار بار یو بیان شو په مختلف طرقو سره په مختلفو لارو سره په مختلفو طریقو سره چې د انسان د دماغ ته ښه دا مسله د توحید کوزه شي ښه دا مسله د الله د وحدانیت کوزه شي ښه دا مسله د الله د یووالي کوزه شي چې دی د دې نه پس نه بابا د الله سره ملو کی او نه چې د دې نه پس ورسره یو بت ملو کی نه د دې نه پس چې دی بل څوک شریک د الله رب العزت ونه ګرځوي بس چې دی وایي چې دغه یو الله رب العزت دی د ده سره څوک شریک په ذات او په صفاتو کې نشته لا اله الا الله چې دی دا وایي چې دغه الله چې دی لا شریک له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا ند له ولا ضد له ولا وزیر له ولا مشیر له چې دی دا عقیده مضبوطه وساتي چې یو الله رب العزت دی د هغه څوک شریک نشته نو دا بیان کامل دی فهل یهلکو بس نه هلاکیږي الا القوم الفاسقون مگر قوم د بدماشانو چې د دین نه بغاوت کوي الله هم دې بچ کړي اولم يروا آیا دین ګوري ان الله چې یقینا الله رب العزت الذي هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانون لرا والارض ازمکې لرا ولم يعیا او نه دې ستړي شوي دغه الله تعالی بخلقهن په پیدایش ته دغه ځمکه اسمان باندې بقادر آیا نه دی قادر الان په دې باندې یحیی الموتى چې ژوندي کړي مړو لرا بلا ولنا چې ژوندي کې مړي لرا بلا ولنا انه یقینا دغه الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی و یوم په هغه ورځ باندې یعرض الذین چې پیش کولی بشي کفروا کافران لره علی النار په اور باندې فیقال لهم ندی ته ویل شي الیس هذا آیا ندی دا اور بالحق حق قالوا دی ورته وی بلا اولنا وربنا وقسم دی پر رب زمون باندې چې دا حق دی قال او به فرمای الله رب العزت فذوقوا العذاب نو بس کې عذاب لرا بما کنتم په سبب ده تکفرون چې تاسو انکار کوو الله دې بچ کی فاصبر صبر کوا استقامت اختیار کا په خپل دعوه باندې کما صبر لك څنګه چې استقامت اختیار کړی اولو العزم اصحاب عزم من الرسل د پیغمبرانو نه ولا تستعجل او جلدی مکوا لهم د دیو د بارا کانهم گویا کې دیو په هغه ورځ باندې يرون ما چې ویني ما هغه سره یو وعدونه چې د دیو سره وعده شوی ده لم یلبسونو دی بوي چې مونږ وخت نه دی تیر کړی الا ساعتا مگر یو غنټه من نهار د ورځې نه بلاغ هذا بیان کامل دا رسول کامل دی دا بیان کامل شافی دی په هل یهلکو نه هلاکیږي الا نه هلاکوي دغه الله رب العزت الا القوم الفاسقون مگر قوم د فاسقانو الله رب العزت په خپل فضل سره بچي